بل قسم عبادت ته مالی عبادت صدقه زکات دا الله جل جلاله طرف نه مالی عبادت ته دائم کو او کوشش وکړو عزتمندو چې مالی عبادت ته لږه توجه ورکړو. اوس یو دوه ورځې مخکې خبره چا میسجونه را لګلي وو، خبره یې کړې وه چې موږ په لانډه علاقه شاکس علاقه یې ښیلې وه چې په دغ کې یو خاندان یو کور داسې دی چې د هغو که 2 میاشتو نه دوړه نشته دی. 2 میاشتې وشولې او د هغو په کور کې دوړه نشته چې پخی کړي. غربت یې وجې نه دا نه چې دوړه ورکې خالي نشته دی، نور چې کومې دنیاوي ضروریات دي دالونه وغیره او دا شانتې سبزي غوړي چینی یو شی مې ورکړه نشته دی. او د خلکو نه مالی تعاون امداد تعاون وکړه وخت یې چې یاره موږ سره تعاون څوک وکړي. ما ذهن له خبره راغله یقینو کې جړه مقام دی چې زمونږ په معاشره کې داسې نه چې د یو کس دی، بس زمونږ په معاشره کې په ساونو په زرګاو داسې کورونه داسې خلک شته دی چې هغه بېوسه شوي دي، هغو ته روزګارونه نشته د ګرانۍ وجې نه په سخت تکلیفونو کې راګیر شوي دي. او بیا هغه خلک ګوره زما عزتمندو چې مړی وشي هر ځای کې مړی کېږي، موږ تاسو ټول له مرګ راتلونکی موږ تاسو ټول مړه کېږو، نو موږ بیا مړي پسې خیریات کوو. او خیریات مقصد څه شی وي؟ عام طور باندې د خیریات مقصد دا وي چې دا کم کس وفات شوی شي ځکه به باندې اجر او ثواب ملو شي، څه ګناهونه ته نشي الله پاک هغه ګناهونه معاف کړي. نو نن سبا چې کوم موږ رواجي خیریاتونه کوو په هغې باندې دغه مړي ته ټکه اجر او ثواب نه میلاویږي، ځکه دغه خیریات مقصد د موږ دا وي چې هغه خلک وایي چې پلار پسې صدقه وکړه، مور پسې صدقه وکړه، یاره ډېر غټ خیریات یې پلار پسې وکړو. او ماشاءالله تاسو ټول په دا خبره پوه یو، دا حدیث مبارک هم اورېدلی دی چې قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله اعلان وکړي چې چا د پر عمل کړی لاړ شو د هغې نه د بدله وغواړي. نو اوس که دغه خیریات او صدقه د خلکو دپاره یې کړي چې خلک وایي صدقه یې کړې ده، نو په دا باندې مړي ته ټکه اجر او ثواب نه میلاویږي. او که په دا نیت یې کوي چې مړي ته په باندې اجر او ثواب میلاو شي، نو بهترینه صدقه دا ده چې په معاشره کې په خپل قوم کې خپله قبیله کې غریبان خلک وکړي، هغو ته په باندې راشن واخله، راشن ورته واچوه، دا بهترینه صدقه ده. اوس مثال نن سبا یو سړی صدقه کوي خیریات کوي، ما ته خو پته نشته خو کم از کم 40,000 روپۍ خو پې لګېږي. نو اوس په 40,000 او په 40,000 روپۍ باندې یو عام کور 2 میاشتو راشن پې کېږي، چې یو عام وړوکی کور وي نو هغه 2 میاشتو ګزاره پې باندې کېږي. نو اوس که مثال کے طور پر یو سړی د مور او پلار پسې صدقه کوي او دغه غریب سړي ته دغه غریب کورنۍ ته به باندې راشن واچوي، نو دغه کور به باندې 2 میاشتې کار وشولو. اوس دغه خلک د زړه نه دعا کوي، دغه دعا د تا د مرده لپاره کافي ده، تا مرده ته په ده باندې اجر او ثواب میلاویږي. صدقې جاریه کول پکار دي، پسې مدرسه جوړه کا، مدرسې سره تعاون وکړه، جماعت کې کار وکړه، به باندې تا مړي ته به باندې اجر او ثواب میلاو شي. نو مالی عبادتونو له لږه توجه ورکول پکار دي. دغه چې کوم مال موږ تاسو سره دی، دغه مال الله پاک راکړی دی، موږ تاسو ورته یې ورځ لاړ شو، دا مال هر څه رانه پاتې شي. اوس خو زه یم که نه چې ما مال ما کور ما ګاډی ما ځمکه، بیا چې کله دغه روح رانه قبض کړلی شي، بیا ما مال ما ځمکه دی ما جایدادونه هر څه بل چا کولی شي، نورو خلکو شي. نو کوشش وکړو چې مالی کوم عبادتونه دي دغه لږه توجه ورکړو. او دا خبره ته زه حقیقت کوم زه ته ځان لپاره بالکل نه کوم، نه زه چاته یم چې ما سره تعاون وکړو. الحمدلله ښه فټ یم، ښه ریډ یم ماشاءالله. خو د معاشرې خلک خو شته غریبان خلک معاشره کې خو تاسو وینو. نو کوشش وکړو چې موږ د خلکو سره مالی تعاون کوو، مالی عبادتونو کې لږه توجه ورکړو.